मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है वो साथी। د بونیر سربانډه کلي کې د ختم قرآن پروګرام انعقاد وشو. په دغه پروګرام کې درې ماشومانو په ناظره قرآن سرته ورسوو. په پروګرام کې نوموړی عالم دین مولانا سلیم زاده اوان هم شرکت وکړو. مولانا صاحب په خپل تقریر کې وی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو پیرا روایتو کې راځي چې حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او حضرت جبرائیل علیه السلام پیغمبر اسلام علیه السلام ته فرمایي چې داسې فتنې براشي، داسې فتنې ډېر زر چې دا ناکاره فتنې براشي، ډېر زر براشي. نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه عرض کې تپوس کوي وی جبرائیل امین د دې فتنو نه د بچ کېدو لپاره به موږ څه کوو؟ څه داسې سبب او ذریعه به استعمالو چې د دې فتنو نه موږ بچ کېږو. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې د دغې فتنو نه د بچ کېدو لپاره یو حل دی، هغه څه چې دی چې هغه د الله جل شانه د عظیم الشان کلام دی، قرآن مجید دی، چې د دې قرآن مجید په ذریعه سره به د دې مختلفو فتنو فسادونو نه د هغې نه به ځان بچ کړي. د مولانا سلیم زاده اوان صاحب د خوندور تقریر نه پس مولانا خیدر علي صاحب ماشومانو ته آخري سورتونه واورول. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. په اخیره کې مولانا سلیم زاده اوان صاحب د اسلام د سربلندۍ او مسلمانانو د یووالي لپاره دعا وغوښته. کیمرامین طارق شباب، پیج مولانا سلیم زاده اسلامی اپیشل. मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है वो साथी याद आते हैं वो गुलशन याद आता है। मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है वो साथी याद आते हैं वो गुलशन याद आता है।